د شیشه کې سیرت صاحب یو کمال دی بله د شیشې ته که څوک ودرېده په دې نیت باندې چې زما په دې مخ کې کم ځای ښایسته دی نو شیشه درته عیب نه ښیي ټول مخ درته ښایسته ښیي بله خو که دې دپاره ورته ودرېدې چې زما مخ باندې په کم ځای داغ دی نو 3 ورځې به تېرې شي خو د مخ نه به دې داغونه ختم نه شي مخ به داغ مخ به درته دا ځای خراب دی دا ځای خراب دی دا به مږې دا به مږې نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو به هره ورځ په ګومنځولو باندې وخت نه ضایع کوئ دا مو د کار وباسي نو هره ورځ سر ګومنځول یا ګیره ګومنځول دا صحیح کار نه دی دویمه خبره پکې دا ده چې موږ او تاسو سر ګومنځ کو یا ګیره ګومنځ کو دې سره ویښته راوځي خامخا نو د شریعت مسله دا ده چې دا ویښته به روغ نه غورځئ بلکې دا به پرې کئ کم ویښته چې پرې شي بیا په هغې سحر نه کیږي او چې روغ یې وغورځئ نو هغې باندې بیا سحر کیږي درېیمه دا ده مثلا یو کتاب دی قطب الارشاد ورته وایي په هغې کې لیکلي دي چې ګومنځ به د هر سړي جدا جدایي اکثر خلکو شیشه کې اکثر خلک یو ګومنځ کور کې میخي سلمانۍ کې میخي نو دې علماو تجربه کړې ده وی چې څوک یوه ګومنځ استعمالی نو دا سبب د فرقت دی د خلکو د زړونو په منځ کې بیا کینه پیدا کیږي بیا بغض پیدا کیږي بیا اختلاف پیدا کیږي نو په کار دا دی چې شیشه کې یو ګومنځ ایښي چې ټول کور د هغه استعمال نه کړي موږ او تاسو کورونو کې که فکر مو کړی اکثر خوشحالي نشته نو د هغې ډېر اسباب دي خو یو سبب یې دا دی چې موږ او تاسو یوه ګومنځ استعمالوو څلورمه خبره دا ده چې چا سر ګومنځ که نو دغه ویښته په کار دا دی چې ونه غورځئ ولې دا د انسان جز دی دا سلمانیانو کې خلک چې دا ویښته وغورځئ بیا هغوی داسې راغونډئ په ځمکه باندې او بیا اکثر ادیرې ته غورځئ ادیرې کې یا په ډیرانې غورځئ بیا په هغې باندې مالونه هم ګرځي خلک ورباندې پښې هم ږدي دا د شریعت خلاف دی انسان خو ډېر قیمتي دی نو د ده دا ویښته چې دي دا د ده جز دی دې وجې نه زموږ فقها وایي چې تاسو په جومات کې سر او ګیره مه ګومنځوئ ولې د دې وجې نه چې جومات پاک دی او ویښته نجس دي نه ته چې جومات کې سر ګومنځ کې یا ګیره ګومنځه کې نو ستا نه به ویښته وغورځېږي او بیا خو جومات کې نه ښکاري نو خلک به ورباندې پښې کېږي نو ستا د جز بې احترامي به وشي او انسان خو الله تعالی ته ګران دی نو مناسبه دا ده چې څوک سر ګومنځ کې یا ګیره ګومنځ کې زنانه وي او که سړی وي دا ویښته راوالي اول یې پرې کړي بیا چې پرې کړي بیا د یو ټوټه کې